Hi everyone. نن به مونږ په ایڈوانس وی لوک اف باندې خبره کوو. دلته کې مونږ سره یو دغه جوړ دی. په هغه کې مونږ سره د پروډکټ نیم دی. دلته کې زه اوس لګیا یم، لیکم ما ټي شرټ واچو، پینټ مې دلته واچو، جیکټ مې واچو، شوز مې واچو، ټای مې واچوله، او دلته کې زه مختلفو نومونه هغه اچوم. دا ویسټ کوټ ما واچو، ما دلته کوټ واچو. ټیک شو. داسې مختلف کټګریز کې مونږ نومونه اچولی شو. مثال چې هر څه وي زه دلته دا کاپي پیسټ کوم د ډیمو دپاره چې دلته کې زه نور خپله کاروایي جاري وساتم. دلته کې دا ما کاپي کړل او دا دلته کې ما پیسټ کړل. اوس د دې مونږ سره چې کوم سایزونه دي یا نمبرز دي زه هغه دلته کې هسې فرضي نمبرینګ دې دپاره کوم. خپل دغه ول ما ساس کړي دي. دلته کې اوس چاله ما 40 واچو، بیا چاله 41 ما واچو، او دا به زه اوس داسې کار وکړم چې ټولو له زه داسې ترتیب باندې دغه شوم، نو ټیم به رانه ډېر زیات ضایع کېږي. بیا زه کوشش کوم دا څومره چې ما ولیکل زه دا کاپي کوم او دا زه دلته کې بیا پیسټ کوم. چونکې دا ډیر دي نو دا به زه یو ځل بیا کاپي کوم او دلته کې به دا ټول په خپل ترتیب باندې دلته کې ما دا پیسټ کړل. صحیح شو. دغه چارت مونږ سره برابر شو. اوس په زمونږ مخله کاروایي شروع کېږي د فنکشن د ایډوانس وی لوک اپ. دلته کې ورته ما یو خانه جوړه کړې ده. دلته کې زه وی لوک اپ فارموله اپلای کوم. دلته ما وی لوک اپ واچا. وی لوک اپ ویلیو دپاره ما دا پروډکټ نیم لاندې چې کومه حصه دا سلیکټ کړه. ټیبل ارې چې کومه ده ما سره دا کم دغه چې جوړ دی، ټیبل جوړ دی، دا د دې ټول سلیکشن ما واخیستو. ټیک شو. دلته کې به زه کاما واچوم. کامې نه پس به زه دلته کې دغه بریکټ اچوم. کول انډکس چې کوم مونږ سره راځي نو زه به دلته کې بیا د دې د شماره کوم چې دا په 2 نمبر دی، 3 دی، 4 دی، په پای باندې دی. مونږ ته به دغه ویلیوز بیا په کار وي. نو دلته کې هغه ما واچو، فالس مې واچو، بریکټ مې کلوز کړو او دا زه اوس دلته کې ما سره ایرر راغی. د پریشانۍ خبره نشته چونکې مونږ سره د پروډکټ نیم والا چې کومه حصه ده دا خالی ده. دلته چې اوس مونږ کم یو څیز نوم هم واچو. دلته کې فار ایگزامپل زه ټي شرټ اچوم. فونټس ما سره لږ واړه دي، زه دا فونټس لږ غټوم. دی له دا فونټس دی له ما غټ کړل چې ښکاره شي. دغه اوس مونږ سره ټي شرټ دی نو دا به دلته کې مونږ لاندې دغه ایم او ایل او ایکسل ته وخانولم بوزو. نو مونږ سره به د ټي شرټ چې کوم دغه راځي هغه په دلته کې برابر راځي. بیا که مونږ غواړو چې مونږ دلته کې لیست مونږ سره راشي، ډاټا ویلیډیشن ته به لاړ شو. لیست او دغه د پروډکټ نیم چې کوم دغه دی دا به مونږ د دې سلیکشن واخلو او اوکې به وایو. دلته به مونږ سره ډاټا ویلیډیشن آپشنز چې کوم دي دلته مونږ سره یو لیست تیار شو. اوس چې مونږ کوم نوم دلته د دې سلیکشن اخلو اخوا به مونږ ته د هغه نمبرینګ راځي. د داسې خو ویډیوګانو دپاره تاسو کولی شئ زمونږ د فیسبوک پاڼه هم ځان سره خوښه کړئ او د یوټیوب چینل هم ځان سره سبسکرایب کړئ. تھینک یو ویری مچ. د داسې خو ویډیوګانو دپاره په انتظار